ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دا هغه ماته خپه ده لکه درد خو نه کوي که نه، دا هغه ماته خپه ده چې دې ماتې خپې د ثمرباغ په هسپتال کې انشاءالله انقلاب راوستو. دا ماشوم و چې د خپه ماته شو وه، اکسیډنټ یې کړی و، ثمرباغ هسپتال ته راغلی و. ما د لپاره آواز اوچت کو چې ولې دته امبولینس نه میلاویږي او ولې هسپتال کې دته پټۍ نه ده شوې، ځکه چې د هډوکی همدغه رنګ کولاو پرېښی او بیا هغې نه پس چې څه وشو ستاسو مخې ته دي. بیا ځینې خلکو د خپل ذاتي انا د هغې نه جوړه کړله چې یاره دا خو ده په ګاډي والی و او دا چې دی نو د ده سړی دی ځکه یې دا زور لګولی و. د ده خواله راغلي وو. ما مخکې مې ویلي وو زه صدبر کلي یم، دا لږ د ثمرباغ دی. ستا اول راته نوم ووایه، ستاسو نوم دی؟ ارشد اقبال. ارشد اقبال ته د کوم ځای؟ د ثمرباغ یم، د لیاقت صاحب هم ګاونډي دی. ثمرباغ کې د کوم ځای اوسېدونکی؟ دارالسلام کالوني. دا چې کوم کور کې تاسو یې دا خپل دی که کرۍ دی؟ جی دا کرۍ دی. ټیک شو. ارشد اقباله دا دې نه مخکې تا زه لیدلی یا ما ته لیدلی یو بل پیژنو؟ نه جی تاسو نه ما پیژنئ او نه زه تاسو پیژنم. پهله ځل چې ما تاسو دغه کې ولیدئ بس په هغه ټایم باندې مې درباندې سترګې خوږې ولګېدې. د هغې نه پس بیا زه کله چې ما د تکلیف و ستاسو زما خواله راغلی، ما تاسو ته خپله خبره وړاندې کړه دغه شان د مسله ده، تاسو زما په سر باندې یو دغه آواز اوچت کړو او تا ویل چې د غریب انسان ته د امبولینس ولې نه میلاویږي. نو دغه نه پس بیا چې زه کله دغه شوم ما ته پرایویټ دغه راغی امبولینس راغی، نو دغې نه پس بیا زه نه یم خبر شوی چې څه چل به شوي. اوس راته دا ووایه چې ستا اکسیډنټ څنګه شوی او خلک وایي چې دا خو ته په ګاډي والی دی، په ما دې راړی وروره. زما ستا خو اولۍ ځل دی چې لیدل کتل سره کېږي. نه جی تاسو په دې کې څه دغه نشته، خو دا ګاډی ولاړو په دغه کې د حنفیه جم سره بره او هلته کې چې زه کله دغه وکړو زه را روان وم، خو بس بل طرف ته ما له ګاډی راغی هغه ولاړو، غلطي هلته زما وه د هغوی نه وه. خو زه چې کله را روان وم په ما باندې بریک هم کار ونه کو، زما چې دی سترګې را باندې یکدم خدای پټې کړې او زما به اجل راغلی و. بس په دغه وجه باندې چې هغه زما اکسیډنټ وشو. ولاړ ګاډی دې ووایو؟ ولاړ ګاډی مې والی و جي. هغه ګاډي والا بیا تا هسپتال ته راوړي؟ او جی زما سره دونه ښه وکړه چې زه هسپتال ته راوړم، زما سره دلته کې ولاړو په دغه مرسته باندې او زما یو تپوس وکړو په دغه وجه باندې. زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم. ګاډي والا خو درنه تښتېدلی نه و که نه؟ نه ګاډي چې تښتېدلی وي نو بیا به ما ویلی وي، خو نه دی تښتېدلی. په ټایم باندې ما له افضل ابزادي راکوله او ما ته ویل چې تا ته څه تکلیف وي صحیح چې زه تا له هغه ټایم باندې وکړم او هغو ته هلته مېلمانه ډېر زیات ناست وو، هلته کې سودا ورسره وه، ماشومان راوتله او هغوی دنده کړه سودا. لکه سودا یې د لارې ماشومانو له ورکړه خو ته یې هسپتال ته ورسولې؟ او جی زه یې هسپتال ته راورسولم. دلته چې راغللې بیا څه وشو؟ ځکه چې ما اوس په ذهن کې راغله چې کله زه ستا سره میلاوېدم ستا هډوکی چا پټۍ ته نه و تاو کړي، کولاو پروت و. زه 2.5-3 غنټې دغه شانتې کې وم، ما ته نه ټي ټي سټن شوې ده نه راته ښه شوي وو نه بد، صرف ایوډین راله پې ولګول صرف صفایي پې کوو ځکه چې زه یو غریب انسان یم. که زه چېرته مالداره وي هر سړی به رانه تاوېده راته ویلی په دغه کې سلیم ما پېژني، ارشد ما پېژني، دا ټول ما پېژني، فضل قیوم صاحب ما پېژني، دا ټول ما پېژني، ستاسو نه مې ښه پېژني. الله صحیح نه د کلي کسان دي. په کار وی چې ما ته خو صرف پټۍ شوې وي چې دې باندې څه هوا نه لګېږي یا بل څه په کار وی په دغه وجه باندې ما ته پټۍ نه ده شوې، ما ته نه ستن شوې ده. مونږ چې زه چې راغلم ستا سره ما خبرې کولې تا وایي چې څه کم 3 غنټې مې وشوې، هغه ټایم پورې تاسو ته سرکاري امبولینس ولاړو خو درکوئ نه؟ سرکاري امبولینس یې راوباسو واپسۍ کې بېرته دننه کو، په پته نه پوهېږم چې سید الله به دننه کړی چا به دننه کړی، ځکه چې زه بهر وم او زه په خپل تکلیف کې وم. ما ته ډېر زیات انتهایي ډېر زیات تکلیف و په دغه ټایم باندې. ستا هډوکی مات و خو تا ته درد انجکشن نه و شوی؟ تا ته تکلیف و درد و؟ او جی ما ته درد و، ما ته هېڅ انجکشن نه و شوی. هلته کې هغوی ویل کو اسلام آباد ته وړي کو پېښور ته وړي، دا هلک دې دې ځای نه وباسي، کو پرایویټ وله کوي کو هر څه وله کوي. نو ستا وس کېدو د پیلډر د تلو لکه مونږه ستا په سر چې کوم دغه اخیستو زه په ټیکو ما لکه ستا وس نه کېدو که نه ستا وس کېدو ما هسې بابت برناحقه ستا دپاره سرکاري امبولینس غوښتو؟ زما هېڅ څه وس دس نه کېږي چې زما وس کېدی نو زه به
دې بازار نه زه دلته ګاډي کې نشم راتلی زما دونه وس نه کېږي په دغه وجه باندې او زما چې وس کېدی که نو ما به ویلی هېڅ چاته مې پیسې ضرورت نه و پرایویټ علاج به مې په ټایم باندې کړی وی دغلته کې حفیظ الله صاحب دی دنیا شه ډاکټران دي ما له په ټایم باندې علاج کړی وی او ما به کړی وی خو زما وس نه کېدو په دغه وجه باندې زه ایسار شوی وم او بس دغو ته مالاً ته پته و چې دا الګ غریب دی په دغه وجه باندې دوی هېڅ څه دغه ونه کړو بیا هغې نه پس چې دی نو مونږ ملګرو امبولینس چې کوم هغه پرایویټ امبولینس دی ویکیر والا هغه راوغوښتو تاسو هغې کې لاړئ بیا څه وشو امبولینس ته وختلې تیمرګره کې څه وشو بس ته ملګري ته لاړم د لیاقت صاحب به یې په دغه باندې په رابطه باندې زمونږ والد صاحب او تاسو به ورسره دغه کړي وو زه په دغه باندې نه پوهېږم درته ډاکټر لیاقت صاحب برابر کړو هلته یې راته لیاقت صاحب برابر کړو پته نه چې دا جیب کې خو دی نه دی هغلته چې دې ځای نه خو ته یو پرایویټ امبولینس ته وخېجولی شوې او فی سبیل الله امبولینس وې وړلې روپۍ خو در نه دي اخېستې نه هلته خو رانه څه نه دي اخیستی شوي ټیک شو تیمرګره کې بیا سره څه وشو څنګه دغه دې وشو بس ما ته هلته کې ډاکټر صاحب وینا وکړه چې دغه د سمې اکسرې به ستا وباسو ما سره هغه امبولینس والا هم ډېر هیلپ وکړو ویل ګنټه نیمه کې کېږي زه به ستاسو دغه وکړم او تاسو ته به ایسار شم ځکه چې تاسو غریبي ده زه ستاسو غریبي برداشت کولی شم بس ما سره هغه ایسار شو په ټایم باندې او ما ته دغه وکړو چې ما له کله پټۍ وکړه بس زه د هغې نه واپسۍ کې راغلم اوس خبره دا شوه چې یو ډاکټر دلته ته ولیدې یو ډاکټر دلته ولیدو هسې دا دې ولیده چې دې ځای ډاکټر څنګه و د هغه ځای ډاکټر څنګه و چې ډېر زیات ما ولیده هلته ما ته انجکشن هم وشو هلته کې ما ته درد ګولۍ هم راکړی شوې په ټایم باندې ما ته پایوډین هم ولګېده ما له صفایانې هم وشوې په ټایم باندې ما ته ویل که نور څه زیرې لګېدلی یا بل څه دغه یي هغه هم وګورو ځکه په دې وجه باندې چې غریب انسان دی که نه ډېره مننه خبرو کولو دا راته لږ ووایه اوس چې یاره دا چې کومې تا خبرې وکړې دا ته ما داسې وویل چې داسې ووایه که نه دا ستا د خپلې زړه خبرې دي دا درته زه اوس هم وایم چې تاسو راته څه نه دي ویلي دا خپل زړه نه زه خپلې خبرې کوم چې کوم څه زما سره شوي دي او زه ستاسو ډېر ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ خوا له دونه راغلی او زموږ د غریب انسان تپوس هم وکړو تاسو ته پتې کله کله خلکو باندې تکلیف راشي خو دا تکلیف الله تعالی نورو ته خیر ورسوي نو انشاءالله دا تا چې کوم سخته تېره کړې دی به د جندول عوامو ته خیر رسي د اسپتال به سمیږي نو بس هغه کومه سخته تېره شوې مونږ خو یې داسې نشو تېرولی خو په تا تېره شوې ده نو درته ویو چې ډاډه اوسېږه انشاءالله نور به ثمرباغ په اسپتال کې د کوم غریب سره دغه رنګې ظلم نه کېږي چې هغه به خپه ماتی او امبولینس ته به انتظار کوي امبولینس به چې دی نو مالداره ته میلاویږي سفارشي ته به میلاویږي خو که د غریب خپه ماتی هغه ته به نه میلاویږي بله په هغه وخت ما دا خبره نه وه نوټ کړې او سهار چې راتللم د خواله نو ما ته رایاده شوه چې د دا خپه کومه ماته وه نو هډوکی کولاو پروت و دی د خدای تعالی بندګانو ده نه پټۍ هم نه و تاو کړي چې پټۍ تې تاو کړي چې مچان پې نه کښېني ماشې پې نه کښېني دوړې پې نه لګي لکه دونه د بد هغه څه ورته وایي بد تهذیبي ورته ووایو که غیر انساني سلوک ورته ووایو چې هغه د ده سره شوی و خو زه انشاءالله کله هم داسې سختي راشي په خلکو نو هغې نه انقلاب راځي د دې ارشد اقبال تکلیف چې کوم دی دا به د جندول د خلکو لپاره انقلاب راولي مونږ ورسره مخکې هم ولاړ یو اوس هم ورسره ولاړ یو نه مخکې چاته سر ښکته کړی دی که څوک راسه وهل کوي او که ټکول کوي دی موږ به خپل کار کوو د غریب لپاره به هم دقه رنګ اواز اوچتو که هغه د ارشد اقبال ولې نه دی د بل کلي دی د بل ځای دی او که د بل ځای ولې نه نو انشاءالله زموږ دپاره ټول خلک هم دقه رنګ زموږ ورونه دي زموږ کشران دي زموږ دپاره مظلوم چې کوم دی هغه زموږ د ټولو نه قریبي سړی دی